ځکه قرآن کې الله فرمایي لا یأکلون فی بطونهم الا النار. الله وایي دی نه خوري په ګېډه کې دا سود مګر د جهنم اور ګېډې ته ورچي، د جهنم اور، او د اور به درته پته ولګېږي. الله دې موږ وساتي. وایي حبیب سودخور روانو، دروازې وډبوله زنانه ته زما پې قرض دی او سود ډېر ختلی درو به. هغه زنانه ورته وایي خاوند خو مې نشته، موږ ځان له د څلورو پنځو دروازې نه یو چیلې هم په کور کې ساتلی ده چې د هغې نه لږ غوندې پیل وشو، خپلو بچو له هم پکې نوړی ښکته کوم او په خپله هم ښکته کوم، د لوږې زمانه تېروي. او ستا قرضونه موږ برباد کړو، د الله نه ویرېږه. د حبیب سودخور ورته وایي چې څومره زه بار ولاړم د دې وخت سود به هم در باندې خېجوم او دنه به علم. دا زنانه ورته دننه په جړه شوه، الله ته وګوره، وایي هېڅ نشته. دا سړی ورته وایي بې عزته کوم دی، وایي بې عزته کوم دی، عزت ته د لاس اچوم. دا سړی زنانه پوه شو، وایي روریه د الله خاطر وکړه، د الله نه ویرېږه، ما سره هېڅ نشته، بلکې زما د کور د بچي زما د اولاد نوړی ده چې دا چیلې ده، هېڅ نشم درکولی، دا چیلې ځان سره بوځه. وایي دومره ظالم و چیلې ونیوله، ګویا د ماشومانو حق یې ونیو روان کړی چې کور ته یې بوته ښځې ته وایي ښځې نن مې چیلې راوستې ده. ښځې به مو ورته نصیحتونه کول، د الله نه ویرېږه خاونده، د الله نه ویرېږه، د هغه ذات نه ویرېږه، ډډه به دې لګي، ډډه به دې لګي، د ډډې نه ویرېږه خاونده، د الله سره به دې بربڼ ملاقات کېږي، د الله نه ویرېږه. خو دې بیا هم زه وایم خبره کوم، ده وایي ما الله ما سره د جنګ اعلان کړی دی، ګورم به ورسره داسې بدبخته خلک هم شته. وایي حبیب عجمي چې کور ته راغی، ښځې ورته هلته نه لاس اوچت کړه، الله زما د بچو نوړی اوچت کړی د الله نصیب یې نه کړې. د چیلې حلاله کړه، کټوۍ کې ور واچولې، چې کله چیلې پخه شوه ویې کتل هغه چیلې میلې نه وه، تشه وینه په کټوۍ کې پرته وه. دا سړی پوه شو چې دا خو وینې، ګوره زه د مسلمانانو وینې خورم، وینې دي. ښځې م ورته ویې سړیه بس دا د ستا دپاره د عبرت دی، د الله نه ویرېږه. پته ورته ولګېده ورو د درد، انسان باندې درد راشي که نه ورته بیا پته ولګېږي، د باندې درد نو راغلی، ورو د تکلیف ورته پته ولګېده. ښځې ما خو ډېر سودونه کړي دي، ډېر ګناهونه کړي مې، څه به دې کوم؟ ښځې ورته ویې زه درته طریقه ښیم، داسې کار وکړه چې څومره سودونه د مسلمانانو له قرضونه ورکړي ټولې ورته وبخه. دې ګرځېده چغې به یې والې چې تاسو ته مې قرضونه بخلي دي. یو انسان چې ولیده چې حبیب سود په لاره روانو، چې یو انسان ولید چې حبیب سودخور دی، منډې ترې والې، ده ورته ودرېږه قرض مې ته معاف کړی دی، راشه وایي که نه منې کور کې سر لیکم. هغه ورته نه کور کې به مې وشرمې، کور کې به د کور خلکو ته به مې وشرمې. نه وایي د زړه کې دا راله، الله د خلکو په ما دومره بې اعتماده شوي دي چې ما خپل کور ته هم نه بوځي. وایي حبیب سودخور دی، د ده سورې را باندې ونشي. زړه یې مات شو، په ژړا یې وژړل. په لاره را روان نو، دا زیرې وله کافي نو، ماشومانو لوبې کولې. هغه یو ماشوم بل ته وایي ای حبیب سودخور را روان دی، تښتې د ده سورې را باندې ونشي. چې دویم اواز یې د ماشومانو نه مور، الله دا ماشومان هم تا زما د عذاب نه یروري دي. الله ما ته د خپل انجام پته ولګېده. راغی د الله والو حسن بصري رحمه الله تعالی دربار خانقاه ته راغی. حضرت ما ډېر د مسلمانانو وینه وڅکله، اوس پوه شم انجام مې بد دی، رو راته پته لګېږي آخرت مې برباد دی، زنکدن مې خراب دی، گویا آخره زمانه به مې برباد دی. حضرت توبه وباسه. وی قسم دی د زړه نه مې د الله والا په لاس کېښوده او توبه مې ویسته. په خانقاه کې مې ډېر وجړل. یا هغه ماشومان چې وی چې حبیب سودخور را روان دی، په دوباره په دغه لار بیا روانم، چې مې وکتل بیا ماشومان روانو. ماشومان ای خیال کوي حبیب بزرګ روان دی، چې ته بېدبي ده نه ونشي ټول څوک سره. سبحان الله، الله زړونو بدلولو والی داسې. یا خو دغه ماشومانو چې حبیب سودخور را روان دی، یا مې د خانقاه ته الله سره مې په حق باندې روغه وکړه، هم هغه ماشومان دی وي حبیب بزرګ را روان دی چې ته بېدبي رانه ونشي. نو خبره دې پورې کوم زما محترمو، زما د حدیث و د درس مقصد هم دا دی که یو انسان کې یو ګناه ده، یو عیب دی، او درس کې یو خبره واوري، علم ورته راغی چې بهی دا شی خو ناکاره دی، ښه نه دی، زه حتی الامکان کوشش کوم چې د هغې وضاحت او د هغې وعید درته سخت بیان کړم کوم چې زما پیغمبر بیان کړی دی. خو لیکن دا به نه ګڼئ چې د الله قهر، زه الله رحیم هم دی، خو لیکن چې الله په غوسه راشي او ته بد کارونه کوې. زه یو مثال ورکوم، یو زوی ټول عمر د پلار نافرماني کوي، تا نه پلار ډېر شفیق انساني، مور او پلار ډېر شفیق انساني، خو چې ته بالکل ناروا دې شروع کړې ده، هغه پلار هم راپاسي، اگر که د هغه د نطفې نه ته پیدا اخبار کې ورکوي دا بچی ما عاق کړی دی زما محترم. او الله چې ته مونږ عاق نه کړي زما محترمو، د خپل رحم نه عاق نه کړي. د الله رحم ډېر زیات لوی دی، لیکن د الله د قهر نه به م یریږي. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې سود اگر که په ظاهر کم دی لیکن زیات ښکاره کېږي، لیکن دا کموالی دی دا به ستا د بچو نه وځي، ستا د ښځې نه به وځي، ستا د کور والا نه واپس به وځي. دا مه ګڼه چې دا سود دی او زیادت یې کومه
اند دې خبرې لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی. دا الکه دا داسې کلمه ده اشهد الله چې دې باندې سړی مسلمانېږي ښه یو کافر دی تا سره میلاو شه څنګه مسلمانې نو دا به ته اشهد تو وایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا کلمه یو کافر وي هغه الله تبارک وتعالی مسلمانوي ښه دا د اسلام یو دغم دی ښه ګویې ګواهي ده دی کې اشهدو ګواهي ورکوما ان د دې خبرې لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا الله یو الله دی. هلکه موږ له د مسلمانېدو چې کوم دغه وایي موږ له د دې په معنی هم نه پوهېږو چې د دې څه معنی ده. په دې خو مسلمانېږي یو انسان پرې مسلمانېږي خو موږ ته دا هم پته نشته چې د دې څه معنی ده. دا معنی زده کړئ ښه ډېر په شوق سره بیا ورته وکړئ اشهدو ګواهي ورکوما ان د دې خبرې لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی. دغه ترجمه د کلمې هم ده لا اله الا الله محمد رسول الله نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی محمد رسول الله او محمد د الله رسول دی. سونه تاسو کې چې ته مسلمان یې وایې د دې لا اله الا الله محمد رسول الله لږه معنا راته وکړه چې د دې څه معنا ده. دغه ټایم کې بیا زموږ د ایمان پته لګېږي ښه ذهن د مسله ده دا زده کوئ ډېر ښه یو پرې ورته وکړئ بیا دعا کوم اشهدو ګواهي کومه ان د دې خبرې لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د شفقت او رحم خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي خدای ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای زړه کې څه قسم شرعي مقاصد او مقصدونه دي الله د خپل در نه پوره کړي. الله چا باندې څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کړي. بیماران ناصیب په دا مجلس کې بیماران دي زموږ ملګري په یاد ستا سینې خراب ده ډېر وخت نه دعا ورته وکړه چې الله له شفاء کامله عاجله مستمره نصیب کړي. نور څونه ملګري په دا مجلس کې ناست دي بیماران دي الله شفاء کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. څوک مسلمانان کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي خدای بیماری په صحت باندې خدای بدله کړي. الله دا کتاب خصوصا د داکري دپاره د رحم او د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځي. د دې په برکت باندې حاضره مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. قرضداري دي اکثر مسلمانان قرض په عذاب کې مبتلا دي الله څوک چې د قرضونو په عذاب کې مبتلا دي خدای د قرض د عذاب نه وساتي بلکې تمام امت محمدیه د قرض د عذاب نه خدای وساتي. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضره مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو قچرو هسپتالونو نه خدای وساتي. او په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.